چې چا یو عراف ته راتله وکړل چې هغه د غیب و خبرونه خلقو ته وایي او کس وله راغې او ده ته وایي ما څه به کېږي او یا را نغلا شوې ده که تا ته څه معلومات یا به سبا څه کېږي او زما نصیب کې څه دي کاهن ته راغې او د هغه نه خبره واورېده او یقین یې پرې وکړو حدیث مبارک کې راځي 40 ورځې د دې سړي مونځ نه قبلیږي چې دی کاهن او نجومي ته راغې او د هغه په خبره باندې یقین وکړو د غیب و علم د الله نه علاوه د هیچا سره هم نشته چې پیغمبر سره نشته نو د ولی سره هم نشته او د پیری سره هم نشته دا اسې خبره ده چې پیریان په غیب باندې پوهیږي نو پیریان په غیب نه پوهیږي زنانه وایي پلانکي ځای کې زنانه ده او پیریان پرې راغله هغې بیا خبرونه ووینو پیریان پرې راځي بیا حالات وایي نه د دې علم د الله نه علاوه د بل چا سره نشته دی که وی پیغمبر سره نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د مذاکراتو د پاره اولیګو مکې ته وی مونږ بدل تناس یو ته مذاکرات وکړه اطلاع راله وی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه شهید کړی دی که د نبی علیہ السلام سره د غیب و علم وی نو دا پته ورته نه لګېده چې عثمان ژوندی دی رضی الله تعالی عنه صحابو ته وی راځئ زما په لاس بیعت کوئ یو صحابي به راته د نبی علیہ السلام په لاس کې به لاس کېښودو وی د الله حبیبه که عثمان شهید کړی رضی الله تعالی عنه مونږ ستا په لاس بیعت علی الجهاد کو چې مونږ به د دې سره جهاد کو یو صحابي به راتو اخر کې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نمبر راغی چې کله د هغه نمبر راغی اخونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته څه وایي بعضې قمقل خلق وایي ځکه چې دا بیعت وشو نو الله اعلان وکړو که نه وی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره د الله حبیبه الله رضا شو د هغې صحابو نه چې تا سره بیعت وکړو هغې له الله د رضایۍ سرټیفیکیټ ورکړه نو بعضې قمقل خلق وی په دې بیعت کې عثمان رضی الله تعالی عنه شریک نه وی هغه د دې نه مستثنا دی پکې نو نو دا سعادت هغه ته نه دی حاصل مونږ وایو ته څه خبرې چې کله بیعت کېدو د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه نمبر راغی نه ښوونه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وی که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنه دا د هغه لاس شو هغې دا زما لاس شو وی که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنه او شهید شوی نه نو دا د هغه لاس دی او دا د امام الانبیا لاس دی که عثمان ژوندی نو د الله د حبیب په لاس بیعت وکړو نو مونږ وایو ته وایي په بیعت کې شریک نو زه هم امام الانبیا وی دا د عثمان لاس دی عثمان چې پکې شریک شو نو هغه شان پکې ته نه شریک شوی نو پیغمبر په غیب باندې پوهېدلی نو ولې وی چې دا د عثمان لاس دی که ژوندی وي دا پته ورته نشته دی چې عثمان رضی الله تعالی عنه شهید شوی دی او که ژوندی دی نو انبیاو سره د غیب و علم نه دغه شان د پیریانو سره هم د غیب و علم نه سلیمان علیه السلام پیریان په کار لګولی وی تاسو کار کوئ او سلیمان علیه السلام ورته په شیشه بند آبادی کې ولاړو دی کې سلیمان علیه السلام وفات شو او په امسا باندې ټیک لګولی دی پیریانو ته پته نشته چې سلیمان علیه السلام وفات دی هغه امسا هغه ویښ وینو وخوړو نو امسار تاو شو نو سلیمان علیه السلام راګوزار شو نو پیریانو وی که مونږ ته پته وی چې دی دومره مخکې وفات شوی دی نو مونږ به ولې دومره په مشقت کې پراته هغه مړ دی او پیریان ورته ګوري او پته ورته نه لګي چې دا مړ دی که ژوندی دی
نو څنګه پیریانو ته د غیب علم دی او پیریان په غیب پوهیږي. دا د سړي ایمان خرابوي. دا د ایمان نه سړی خلاصوي. ډیر احتیاط کو. ایمان ډیره قیمتي سرمایه ده، ډیره قیمتي. داسې امورو ته نږدې مه ورځئ چې هغې کې د ایمان خطره وي. داسې امورو کې د ایمان خطره ده. په کاهن باندې یقین کول او دا دعوه کول چې د پیریانو سره د غیب علم دی، د سره د عیب علم دی، دا د سړي ایمان ته نقصان رسي. داسې امورو نه ځان ساتل چې هغه د سړي په ایمان کې نقصان ورچي. ځکه ایمان ډیر لوی دولت دی، ډیر لوی دولت دی. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به یو کس راشي 99 رجسټري به د ګناه راوړلی شي، یو کم 100 رجسټري به کولو شي د ګناه. دی به ګمانو کې چې بس ختم شومه، خراب شومه، ځکه چې دا رجسټري راپسې کولو شو. اواز به د الله د طرف نه وشي چې پتا به ظلم نه کیږي، پتا به ظلم نه کیږي. یو کاغذ به راوړلی شي، یوه فرضه، هغې باندې به کلمه شهادت لیکلي چې هغه کیدي په چابړي کې. وایي 99 رجسټرې د ګناهونو به اوچتې شي، هغه چابړی به دروند شي. ایمان دومره لوی دولت دی. نو داسې قسمه خلقو ته تلل او په هغې باندې یقین کول دا بالکل د نقصان خبره ده. دې سره ایمان ته نقصان رسیږي او ایمان پې خرابېږي. تاسو به خیال کړئ دا خبره ما ډیر کرته وکړله د پاره د دې چې دا خبره زمونږ ذهن ته پرېوځي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه مونږ ته درس کې وی طلبا بازار ته تلیو، هلته یو پالګر ناسو، نجومي او کاهن، پالونه یې خلقو له کتل. وی طلبا ولی پال وکته چې ستا په نصیب کې دا دی، بل ته یې وی دا دی، بل ته یې وی دا دی. وی اخیر کې طلبا ورته وی چې پیسې راکوي. طلبا ورته وی چې د څه شي پیسې درکوي؟ چې ما درله پال وکت. وی چې ته دروغ وی، دا ته هسې لګیی، خلق دې ګمراه که. وی په دې کې جنګ شو، نو هغه کاهن یې ووخه. چې وی وخه نو پولیس رالل، فیصله یې کوله چې ولې م سړی والی دی. هغې ورته وی چې دی دروغ وی. هغه وی زه رښتیا وایم او طلبا وی دی دروغ وی. وی پولیسو تېنه تپوس وکړو د طلباو نه چې ستاسو سره څه دلیل دی چې دی دروغ وایي؟ وی دی ځکه دروغ وایي چې دی مونږ له پالونه ګوري د 1 کال او د 2 کالو. نو اولې سار ځان له پال ولې نه کته چې نن به بازار ته ځم او بازار کې به طلبی او هغه به مې ډبی. نو پکار ده چې اولې ځان له پال کتلی وی او نن بازار ته نه وی راوتلی، ځکه چې په نصیب کې مې نن وال دی. نو د خپل پال پته ورته نشته او بل له پال